بسم الله الرحمن الرحیم. شب قدر سلسلہ کے دویم درس دے. از عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے، بخاری شریف حدیث دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویدا بہترین اشپا د رمضان مبارک اخری عشرے تا خوشبو کی الٹوئی. پدې شپه کې د علماو اختلاف دی چې آیا دا د قدر شپه دا په کومه شپه باندې وي. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دو اقوال دي. یو قول دا چې دا په ټول کال کې پټه ده، او بل قول دا چې دا رمضان مبارک کې ده. امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې دا د رمضان مبارک اخیری عشرے تاکو شپو کې دا خو ورځې شپه معین ده، یعنی یو شپه کې او تر قیامت پورې پاغي کې وي. امام مالک او امام احمد بن حنبل رحمهم الله فرمایي چې دا شپه د رمضان مبارک په اخیری عشرے تاکو شپو کې دا ورځ شپه معین نه ده، بلکې دا کله یو شپه کې وي، کله بل کې وي، کله بل کې. دا قول چې کوم دی دا راجح دی. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې دا 27 شب د یعنی وشتمه شپه ده. هغه په دې باندې درې دلایل پیش کړي. یو دلیل هغه دا دی چې د سورت کې لیلۃ القدر چې کوم دی دا درې ځل ذکر شوی او د 9 حروف دي، 29 27 رااله. او بل فرمایي چې لفظ هي ده او هغه د دې صورت وشتم حرف د دې صورت کې ټول چې کوم د کلمات هغه 30 دي او دا وشتمه کلمه ده. او دریم دلیل هغه دا پیش کړي چې الله ته په عادتو کې طاق عادت دا غوړه ده، او بیا طاق عادتو کې وم عادت چې کوم دا الله ته ډېر پسند دي. ځکه الله او اسمانونه پیدا کړی دي، وزمکی دي، امداشان هفته کې و ورځې دي، او د طواف د کعبه چې کوم دی هغه ودی. نو لہذا هغه وایي چې دا په 27 شب کې دا. اوس دا شپه چې کوم دا د دې مخفي ساتلو پټ ساتلو کې حکمت څه دی؟ نو دې کې ډېر حکمتونه علما بیانې. هغوی فرمایي لکه څنګه چې الله تبارک وتعالی خپل رضا په نیکو کې پټه ساتلې چې انسان هر قسمه وړې نه وړه نیکي کوي، د دې لپاره چې پته نه لګي الله مانه په څه خبره رضا کېږي. دا شان خپله ناراضګي چې کوم د هغه په ګناهونو کې پټه ساتلې ده، د دې لپاره چې انسان دا وړې نه وړې ګناه نه هم وساتي. همدا شان خپل اولیای په عامو انسانانو کې پټ ساتلې ده، د دې لپاره چې یو کس د هر مؤمن عزت او احترام وکړي. دا شان د مرګ وخت په نور وختونو کې پټ ساتلې، د دې لپاره چې انسان د هر وخت کې د الله نه ویریږي او د مرګ ته همیشه هغه برابر وي. او دا شان صلات اوستا هغه په ټولو منځونو کې پټ ساتلې، د دې لپاره چې انسان د ټولو منځونو اهتمام وکړي. او قبولیت د توبې پټ ساتلې، د دې لپاره چې انسان هر وخت کې د الله تبارک وتعالی نه د ګناهونو توبه وباسي. نو دا شان الله دا شپه پټه ساتلې، د دې لپاره چې انسان په مختلفو شپو کې د تلاش وکړي او ډېر عبادت وکړي. یو دا شو. بل دا چې الله تبارک وتعالی د شپې پټ ساتلو کې حکمت دا هم چې دای په ګناهګارانو باندې او شفقت کړي. ځکه که دا شپه معینه وي او سره د علم چا په دې شپه ګناه کول نو هغه ډېر لوی مجرم. الله تبارک وتعالی په دې شپه کې د پټ ساتلو د ګناهګارانو هم خیال ساتلی چې دای معین کړي نه ده. امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه فرمایي وایي چا چې د ماسخوتن مونږ د جمع سره وکړو گویا هغه خپل حصه د لیلۃ القدر حاصله کړه. د دې شپې علامات علما کرام بیانوي. هغوی دا فرمایي چې کله دا شپه وي نو دا شپه چې کوم د ډېره صفا وي، واضحه وي، روښانه وي. او بل حکمت دا بیانوي چې په دغه شپه باندې شهاب ساقي وي، دا شیطانان ویشتل چې کوم دي دا نه وي. بل دریم علامت دا بیانوي چې په دغه شپې په سحر باندې دا انور چې کوم دی دا شعاګانې دي نه وي، بلکې لږ تت غونته کې وي. او څلورم حکمت، څلورم چې کوم علامت دی، ځینې علما دا هم فرمایي چې په دغه شپه باندې د سمندر د اوبه چې کوم وي دا هم خوږې شوي. خو دا هغې خلکو ته پته لګي چې هغوی تعلق د سمندر سره وي. نو بهرحال دا شپه چې کوم ده دا پټه ده په آخري عشره کې د حدیث مطابق، او آخري عشره کې بیا په طاقو شپو کې ده. نو اول خو د ټولې عشرې دا 10 شپې عبادت کې تېرول پکار دي، که نه نو کم از کم د آخري عشرې دا طاق شپې 21مه، 23مه، 25مه، 20مه
او نهشتمه دا کم از کم په دې کې تیرول پکار دا دعا که 700 پکار دی اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا.